الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت مند مونږ تیر جمعه د حج په تاریخ باندې بیان کړو. د بیت الله تاریخ د ابراهیم علیه السلام د ژوند بعض واقعات د هغوی د اسلام د پاره کوششونه او د دین د پاره چې کوم تکلیفونه په هغوی راغلي د هغې برداشت دا ټولې خبرې مونږ کړې وي. اوس په دې بیان کې به مونږ د حج د کولو سنت طریقه او بهترینه طریقه بیانو. یو انسان د هغه لاړی د حج په اراده سره ورسېدو، اوس به دا دغلته کم احکامات په کم ترتیب سره په کم اوقاتو کې به کم عمل کوي. نو په دې بیان کې به موږ هغه هر څه ذکر کوو. اول خبره خدا ده چې د حج 3 قسمه دي. اول قسم د حج هغه دی چې هغې کې یو سړی صرف حج له لاړ شي، د دغه سړي ورسره د عمرې اراده نه وي، دې ته وایي حج افراد. دویمه طریقه دا ده چې یو انسان لاړ شي او د حج او د عمرې د دواړو نیت یې کړی چې زه ځم خو دواړه به کوم. نو د دې بیا 2 طریقې دي. یو طریقه دا ده چې یو انسان د عمرې دپاره احرام وتړو او هغه د عمرې احکامات ټول ادا کړل او د هغې نه پس بیا احرام کولاو کی او د هغې نه پس بیا ازاد شي. مطلب دا سړی یو څو ورځې مخکې راړی، د حج ورځو کې لا ورځې شته دی، 8مې ورځې ته یا 9مې ورځې ته لا ورځې پاتې دي او د عمره وکړه او د عمرې نه پس دته اختیار دی که دا سړی دا خپل احرام کولاوي او حج تمتع کوي هم دته اختیار دی، او کنه دا احرام نه کولاوي او په دغه احرام بیا حج هم ادا کوي نو دې ته به حج قران ویلی شي. حج تمتع کې که چېرته دې انسان احرام کولاو کو نو دا پکې آزاد شو، بیا چې دا څه کوي د باندې د احرام پابندیانې ختمې شولې. بیا چې کله حج دوباره د هغې احکامات شروع کېږي نو هغې ته به بیرته احرام وتړي. نو دې انسان هم په یو سفر کې حج او عمره دواړه جمع کړل، خو دې ته حج تمتع ولې ځکه ویلی شي چې دې انسان په منځ کې فایده واخیستله، هغه د رخصت نه فایده واخیستله، د احرام د پابندیانو نه پکې خلاص شو او بیا چې کوم د هر څومره ورځې چې منځ کې وي هغې ازادې تېرې کړلې بیا یې د حج دپاره بل احرام وتړو، دې ته وایي حج تمتع. او که چېرته دا انسان سړی وایي چې یاره زه به څه مطلب دا دی چې دا انسان احرام نه کولاوي، عمره ادا کړه هم د دقې د عمرې احرام په پابندۍ سره دا وخت تېری تر دې پورې چې د حج ورځې راغلې او په دغه احرام کې اوس دا حج شروع کوي نو دې ته حج قران ویلی شي. خو په دې منځ کې چې دا څومره ورځې تېرې شولې دا انسان به حق شان د احرام په پابندۍ کې کومې چې د احرام پابندي او ممنوعات دي د هغې لاندې به ژوند تېري، ښکار به نه کوي، څه به وژني نه، دغه شان ګنډلې شوي کپړې به نه اچوي، موزې به نه اچوي، جورابې، دستانې یا نور چې څومره د احرام ممنوعات دي د هغې نه به ځان ساتي، کور والی نه به خواله نه ورځي، دغه شان جنګ جګړې نه به ځان ساتي، فسق او فجور نه به پکې ځان ساتي، د احرام چې کوم پابندیانې دي هغه به په دې انسان باندې لاګوي. نو دې ته وایي حج قران.
نو دا درې قسمه شو د حج: حج افراد، حج قران، حج تمتع. نو خلاصه دا چې کله د حج ورځ شروع شي په اتم ورځ با یعنی د میاشتې د ذوالحجې د میاشتې په اتم ورځ با دغه ورځ ته یوم الترویه ویل شي. د حج چې کوم امام دی هغه په ټول حاجیان هغوی ته یو خطاب وکړي. په هغه خطاب کې به د الله تعالی د حمد و ثنا نه پس حاجیانو ته څومره چې راروانې مرحلې دي هغه کې وقوف عرفات ته، مزدلفه ده، مینا ده، دغه شان رمی جمرات دي، طواف زیارت، دا ټول احکامات به پکې ورته وښیي چې موږ به د دې نه پس دا کوو، په دې ورځ به دا کوو، په دې ورځ به دا عمل کوو او د دې طریقې سره به کوو. دا به امام په دا خطبه کې دا ټول احکامات په تفصیل سره ذکر کړي. د هغې نه پس به ټول حاجیان روان شي د ذوالحجې د میاشتې په اتم تاریخ باندې. دوی بلال شي مینا ته. په مینا کې به دوی 15 منځونه برابر کړي. مطلب سهار لاړه نو تر بل سهاره پورې به چې کوم دی دوی په مینا کې. بیا به دا د اتم تاریخ خبره وه، دې ورځې ته یوم الترویه ویلی شي. چې کله دوی په مینا کې 15 منځونه برابر کړي، عرفات په ورځ موږ چې ورته عرفه وایو، عرفات د غټ اختر د ورځې نه یو ورځ وړاندې چې کوم ورځې هغې ته عرفات ویلی شي. د عرفات په ورځ به بیا د عرفات میدان ته حاجیان ټول راشي. اصل کې د عرفات ته د راتلو ټیم خو د زوال نه پس دی، خو که څوک د دغې نه مخکې هم راشي نو څه مسله نشته دی. د عرفې په ورځ به د ذوالحجې په 9 تاریخ باندې به ټول حاجیان عرفات ته راجمع شي او دې ته وقوف عرفات وایي. په دې عرفات باندې ودرېدل د حاجي دپاره یعنې په دې باندې ټیم اړول دا فرض دی په حج کې. که چېرته د یو حاجي نه وقوف عرفات پاتې شو نو د دې انسان فرض پاتې شو، د حج ادا نه شو. ځکه چې کله هم په عباداتو کې فرض پاتې شي نو د هغې کمی به نه پوره کېږي. نو لہذا وقوف عرفات چې ورته وایي دا په حج کې فرض دی. وقوف عرفات دا په حج کې فرض دی. اوس د عرفات ترتیب بسئ نو د هغې لپاره دا ده چې کله حاجیان راجمع شي او د زوال ټیم برابر شي. زوال تقریبا غالبا نن سبا د زوال ټیم د 12 بجو خوشا دغه ټیم شروع کېږي او 15 منټه دغه ټیم وي. چې کله د زوال ټیم تیر شي او د ماسپښین د مانځه ټیم شروع شي نو دغه وخت کې به کوم چې د حج امام دی هغه به ټولو حاجیانو ته لاول د ماسپښینې جمع ورکړي او چې کله د ماسپښینې لمونځ وشي د هغې نه پس به بیا د مازدیګرې لمونځ هم په دغه ځای باندې وکړي. د ماسپښین په ټیم کې به دواړه لمونځونه ادا کړي. د هغې ترتیب به دی چې د دې دواړو لمونځونو دپاره به صرف یو اذان وشي. د یو اذان نه پس بیا به دا ټول حاجیان چې څومره ګنجایش شي او د هغه امام سره په مانځه کې شریکېدی شي نو د هغوی دپاره دا رخصت دی چې د هغوی به د مازدیګرې او د ماسپښینې دا لمونځونه د ماسپښینې په ټیم کې راجمع کړي. د هغې ترتیب به دی چې امام به لاول دوی له د ماسپښینې جمع ورکړي. چې د ماسپښینې لمونځ وشي د هغې نه پس به بیا د ماسپښینې لمونځ دپاره اذان هم شوی او د هغې دپاره بېل اقامت شوی. بیا به هم دقې نه پس چې څنګه د ماسپښین د جمع نه فارغ شي او لمونځ وشي د هغې نه پس به بیا امام ودرېږي، بیا به اقامت وشي، د مازدیګرې د لمونځ نیت به وتړي. نو په یو ټیم به د مازدیګرې او د ماسپښین دواړه لمونځونه جمع کړلی شي. دې ته جمع بین الصلاتین. د هغې نه پس به بیا دا ټول حاجیان چې کله د لمونځ نه فارغ شي نو د هغې دپاره بیا به چې کوم دی د عرفات په میدان باندې د الله تعالی نه دعا، استغفار
تر دنور پریوتو پورې دوی په عرفات کې ولاړ یا ناست یا هر طریقه کار. په دې کې یو مسله باندې ځان پوهېږو چې دا کله مونږه دوه منځونه په یو ټیم کې جمع کوو. دا مسله علي ده چې موږ د حج د امام د حج چې کوم امام ټاکلی شوی دی د سعودي حکومت د حج امام د حج دپاره کوم امام ټاکلی دی کله چې دا امام د امام پسې کله موږ جمع کوو نو علي به دواړه منځونه په یو ټیم کې جمع کوو. که چېرته موږ د هغه سره مونځ نشو کولی ځکه چې هغه مسجد دومره ګنجایش نه یا هغه د هغه ځای کې ګنجایش نشته یا یو انسان جوړ نشي نو که چېرته په دغه عرفات کې خپله جمع کوي یا ځان له مونځ کوي نو بیا به دواړه مونځونه په خپل خپل ټیم کې کوي. بیا به د ماسپښین مونځ په خپل ټیم کې کوي د مازدیګر مونځ به په خپل ټیم کوي. د ماسپښین مونځ به وکړي بیا به د عرفات چې کوم آداب دي د هغه آدابو مطابق دعا استغفار کې مشغول شي. بیا چې کله د مازدیګر ټیم داخل شي نو بیا به د مازدیګر مونځ کوي. دا د هغه چا دپاره چې کوم د حج د امام د اقتدا نه علاوه مونځ کوي مثلا خپله خیمه کې مونځ کوي یا ځان نه مونځ کوي. خو خلاصه د خبرې ده چې کله دا هغه امام نه علاوه مونځ کوي هغه امام سره ورته جمع مکمل او نه شوه د هغه په اقتدا کې ودرېدو نو بیا به دې سړي دپاره د اجازت نشته چې دا دوه مونځونه په یو ټیم کې جمع کړي. دا د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب دی. دا رخصت د چا لپاره دی؟ دا رخصت د هغه چا لپاره دی چې کوم د حج د امام په اقتدا کې مونځ کوي نو هغوی دپاره دا رخصت دی. خلاصه د خبرې دا چې دغه وشو نور پرېوتو ټیم راغلی چې څنګه نور پرېوځي نو امام او ټول چې څومره حاجیان دي دا به راروان شي د مزدلفې په لور باندې. مزدلفې کې به چې کله راځي نو په لار کې دوی به دا د ماښامې او د ماسخوتنې مونځ دا به مزدلفې ته رارسوي. چې کله دغه مونځ راورسو مزدلفې ته نو هلته به هم بیا دوه مونځونه یو کوي خو هلته بیا د ماسخوتن په ټیم کې یو کوي. د ماښام ټیم به غالبا چې ایله د دوی په راتګ کې ولګي د عرفات نه راواله تر مزدلفې پورې راځي نو دغه ټیم به ایله د ماښام د مانځه ټیم به په دغه کې لاړ شي. بیا چې کله مزدلفې ته راورسي نو بیا به د هغه امام سره چې مونځ کوي نو بیا به دواړه مونځونه جمع کړي. هغې دپاره به صرف یو اذان او یو اقامت. اذان به وشي د هغې نه پس بلاول د ماښامې فرض مونځ وکړلی شي. بیا چې د ماښامې د مونځ نه فارغ شي بیا به د ماسخوتنې مونځ وکړلی شي. دا دواړه مونځونه به جمع کړلی شي خو د ماسخوتن په ټیم کې چې د ماښام ټیم ختم شوی او د ماسخوتن ټیم داخل. د هغې نه پس به مزدلفه باندې وقوف وکړي تر د سحر د صبح صادقه پورې به په مزدلفه کې نفلونه کوي تهجد کوي آرام کوي او دغه ټیم به دوی په مزدلفه کې اړوي. مزدلفه کې چې کله سحر ټیم شي نو مونځ به وکړي په تیاره کې او د مونځ د کولو نه پس به د نور ختو نه مخکې دی به د مزدلفې نه راوځي او مینا ته به راشي واپس به دوباره مینا ته راشي. دوی تلم مینا ته لاول د حج شروع چې کوم دی احرام وتړلی شو د هغې نه پس لاړل مینا ته حاجیان بیا عرفات ته رالل بیا د عرفات نه پس شپې په مزدلفه کې وکړله د مزدلفې نه پس بیا چې کوم دی دوی به مینا ته لاړ شي سهار. مینا ته چې لاړ شي هلته به رمی الجمرة العقبه وکړي غټ شیطان ورته پښتو کې مونږ وایو. هغه به ولي د هغه د ویشتو نه پس بیا به قرباني وکړي او د قربانۍ نه پس بیا به چې کوم دی که سر کټا کوي خو ډېره بهتره ده خلک چې ورته وایي او که سر نه کټا کوي نو کم از کم اخته به واړه کړي یا به دومره والي چې د هغې هغه کوم مقدار ښودلی شوی دی. هغې نه پس چې کله فارغ شي نو دا انسان د احرام د پابندیانو نه خلاص شو خو دا دې ته ورکوټ اخلاصې وایي حل الاصغر پوره دا د احرام د پابندیانو نه دی اخلاص. اوس دا انسان که چېرته ګنډلی شوي کپړې چې اچولی شي نور هر څه کولی شي خو خپل کور والا ته هغوی سره میلاوېدی نه شي. دغه پابندي لا د احرام په دې انسان باندې پاتې ده.
اوس دا پابندي به کله ختمیږي؟ نو د هغې دپاره طواف زیارت ورته وایي چې کوم په حج کې فرض دی چې هغه کله وکړي نو دا بیا پوره د احرام د پابندیانو مکمل آزاد شي چې تر څو پورې طواف زیارت نه کړلی شوی. طواف زیارت چې یو انسان حلق وکړو او د هغې نه پس د قرباني مو شوه نو که خوښه یې په دغه ورځ د بیت الله طواف وکړي دې ته طواف زیارت وایي. که په هغه ورځ یې وکړو په هغه ورځ یې دواړه ټولې د احرام پابندیانې ختمې شوې دي. که په سبا یې کوي که په بله ورځ یې کوي هغه چې څومره ورځې د ده خوښ یي که په دویمه ورځ یې کوي که د اختر په ورځ یې کوي که په دویمه یې کوي که په درېیمه یې کوي خو چې تر څو پورې دې سړي طواف زیارت نه کړی نو دا انسان لا پوره د احرام د پابندۍ نه دی وتی. د طواف زیارت نه پس کله چې دا طواف زیارت وکړي دا مکمل د احرام د پابندیانو نه ختم شو. د اختر په ورځ باندې د غټ شیطان ویشتلو د هغې نه پس قرباني مو شوله سر هم کټا شلو خو د قربانۍ نه پس به ګورې سر کټا کوي چې تر څو پورې د په خپل لاس قرباني نه کړي یا دته اطلاع نه شوي چې ستا د سیډه قرباني وشوله نو هغې پورې به د انسان سر نه کټا کوي. چې کله دته پته ولګېده چې زما د اړخې قرباني هغه ذبح کړلی شوه او کړلی شوه نو بیا د انسان ته اجازت دی چې دا خپل سر کټا کړي. بیا چې په دغه ورځ باندې دا کله شیطانان ولي د هغې نه پس دا بالا شپه به هم دقه مینا کې کوي. د مینا د میدان نه به چېرته ځي نو که ډېره مجبوري نه څه تکلیف وغیره ته نه نو دقه د مینا په میدان کې به شپه کوي. چې هلته شپه وکړي په 11مه ورځ به بیا چې کوم دی 3 واړه شیطانان ولي. لاول به ډومبی شیطان ولي د هغې نه پس ته او دا چې کله د شیطانان لځي نو دا به ځان سره په لار کې هلته ګیټ کې پراتې هغه به رالي هغه کاڼي به ځان سره په لار کې رالي. په ډومبۍ ورځ باندې صرف ولګي او په 3مه ورځ باندې غالبا 21 کاڼي لګي ځکه چې 3 شیطانان ویشتل دي هلته. نو چې کله ډومبی شیطان ولي د هغې نه پس به بیا دعا وکړي. یو سیټ ته به شي رش به نه جوړوي سیټ ته به شي د الله تعالی نه به دعاګانې وغواړي استغفار به وکړي. د هغې نه پس به بیا لاړ شي دویم شیطان به ولي بیا به دقه شان یو سیټ ته ودرېږي دعا استغفار به ووایي او د هغې نه پس به بیا 3م شیطان ولي د هغې نه پس بیا دعا نشته دی. نو دا 3 شیطانان چې کله په 11مه ورځ وویشتل بیا به د هغې نه پس 12مه ورځ بیا چې کوم دی دا به ایساري او دا شیطانان به ولي چې په 12مه ورځ 3 واړه شیطانان وویشتل بیا او د انسان طواف زیارت هم کړی دی د اختر په ورځ یې کړی دی یا 11مه ورځ باندې کړی یا په 12مه ورځ یې کړی دی. نو اوس د ده خوښه ده که چېرته دا انسان اوس په مینا کې پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي اوس دته اجازت دی. که په مینا کې پاتې کېږي او په 14مه ورځ بیا هم شیطانان ولي خو ډېره ښه ده او بهتر دی او ثواب دی پکې. او که نه پاتې کېږي فلا اثم علیه نو دا انسان ګناهګار نه دی چې په 12مه ورځ باندې کله شیطانان ولي د هغه ورځې نه واپس را روانېدی شي واپس خپل هوټل ته یا خپل ځای ته راتلی شي. او د 12مې ورځې نه مخکې بغیر څه د تکلیف نه او بغیر د پابند څه ډېرې مجبورۍ نه واپس د مینا د میدان نه خپل هوټل ته راتل یا خپل ځای ته تګ دا ټیک نه دی. یو خو هغه چې عذر نو معذور ته مستثنا دی عذر ته استثنا دی. خو چې کله یو انسان روغ رمټي او هغه ته څه مسله نه نو دا به دا 2-3 ورځې د مینا په میدان کې تیری. کله چې په 12مه ورځ باندې د انسان شیطانان ویشتل 3 واړه د هغه نه پس دته اجازت دی که دا اوس را روانېږي نو دا راتلی شي. خو که چېرته دا انسان دغه 12مې ورځې نور پې د دغه مینا په عرفات مینا په میدان کې پرېوتو او ماښام شو پې نو د ماښام نه پس بیا نشي را روانېدی. په یو خبره ځان پوهېږو چې دا اجازت تر هغې هله دی چې یو انسان د نور پرېوتو نه مخکې د مینا نه را روانېږي. نو که چېرته یو انسان باندې د 12مه ورځ نور پرېوتو نو بیا به دا 14مې ورځې کاڼي خامخا ولي هلې به را روانېږي. او که نه انسان د 12مې ورځ د نور پرېوتو نه مخکې را روان شو نو ته د اجازه شته دی. اوس یو انسان دی هغه اراده کړې ده چې
چې زه ځم 12مې ورځې شیطانان یې ویشتل او دا وایي چې بس زه د دې میدان نه وځم خپل هوټل ته ځم یا خپلې ډیرې ته ځم هر چېرته چې تلل غواړي نو که دا انسان اوس اراده کړې او بیګ او سامان یې راغستی دی خو رش دومره زیات دی چې په دغه رش کې راوتو کې د انسان باندې د نور پرېوتو ټیم رالی نو ده ته هم به اجازه شته دی ولې چې ده خو اراده د وختي نه کړی دا خو یو قسم راوتی دی اخو ده ته عذر دی چې د رش د وجې نشي راوتلی بیا دا ټول احکامات د حج د هغې نه پس که چېرته دا انسان راځي کلي ته راځي علاقې ته راځي یا هلته چېرته وځي خو د حرم د حدودو نه بار دی نو دا انسان دې ته وایي طواف رخصت ورته وایي او طواف الوداع ورته وایي چې لاړ شي او د بیت الله طواف وکړي نو دې ته څه وایي طواف الوداع دا واجب نه دی دا سنت دی که یو سړي وکړه خو ثواب دی پکې که ویې نه کړه څه ګناه پکې نشته نو دا د حج ټوله هغه طریقه ده چې په کوم سره دې کې بعضې احکامات چې کوم دی فرض دي بعضې پکې سنت دي بعضې پکې واجب دي که چېرته دا حج دې طریقې سره وشي نو دې ته ویلی شي حج المبرور الحج المبرور او په حدیث شریف کې راځي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه چې قبول شوی حج د هغې بدله ګورې د جنت نه علاوه یو شي ضرور نه دی والعمرة الى العمرة كفارة لما بينها یو عمره دې وکړه تر بل عمرې پورې بل کاله 4-5 کاله پس وکړه تر بل عمرې پورې چې څومره ګناهونه د انسان نشوي نو دا منځ کې دا دواړه عمرې د دغه ټولو منځمي ګناهونو دپاره کفاره شي والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او حج مبرور قبول شوی حج ته ویل شي او د حج مبرور نه هغه حج مراد دی چې د هغې احکامات ټول په خپل ځای باندې راوړلی شي د هغې فرایض د هغې واجبات د هغې مستحبات د هغې سنن په خپل ځای باندې راوړلی شي د هغې د مکروهاتو نه د هغې د محرماتو نه د ټولو نه ځان بچ کړلی شي دې ته حج مبرور ویلی شي نو دا د حج یو مختصر هغه خلاصه وه چې لاول پکې د ذوالحجې د میاشتې په 8 تاریخ مینا ته تګ دی هلته د عرفې د سهاره پورې ټیم تېرول دي بیا په 9مه ورځ باندې د ذوالحجې د میاشتې عرفات ته راتګ دی عرفات کې بیا د زوال نه پس د ماسپښینې او د مازدیګرې دواړه منځونه یو ځای کول دي که چېرته د حج په امام پسې مونځ کوي او که چېرته ځان نه مونځ کوي نو بیا به خپل دواړه منځونه په خپل ټیم کې کوي د هغې نه پس بیا چې کله نور پرېوځي بیا مزدلفې ته راتګ دی او په مزدلفه کې 2 منځونه جمع کول دي د ماښام او د ماسخوتنې او جمع کوي به د ماسخوتنې په ټیم کې بیا چې کوم دی په مزدلفه کې تر د سحر د مانځه د ټیم داخلېدو پورې وقوف دی چې کله د سحر د مونځ ټیم داخل شي نو په توره تیاره کې به دوی مونځ وکړي او د هغه ځای نه به بیا روان شي را به شي مینا ته په مینا کې به بیا لاول به د اختر په ورځ سره بټ شیطان به ولي د هغې نه پس به بیا قرباني وکړي او بیا به چې کوم دی سر کټاږي یا مشین کې چې کله دا احکامات وکړو نو دا د حج د نیمو پابندیانو نه بلکې ورکوټې حلال شو حل الاصغر ورته وایي مطلب دا د حج پابندیان نورې پابندیانې ختم شوې دي صرف یو پابندي پاتې ده چې د کور والا سره ملاوېدی نشي دا پابندي به کله ختمیږي چې کله د انسان طواف زیارت وکړي طواف زیارت په حج فرض دی که دا یې په د اختر په ورځ وکړو نو د اختر په ورځ مکمل د احرام نه وزګار شو که د اختر په ورځ یې ونه کړه که په 12مې وکړه که په 14مې وکړه چې هر کله وکړله نو دا هر کله کولی شي اجازت دی ورته خو چې تر څو پورې نه کړي دا د احرام د پابندۍ نه د کور والا سره د میلاوېدو اجازت ورته نشته دی په دغه ورځ باندې بیا 12مه ورځ طواف وکړو یا ونه کړو بیا به 11مې شپه چې کوم دی په مینا کې وکړي بیا به چې کوم دی په 11مه ورځ باندې بیا شیطانان ولي په 12مه ورځ به بیا شیطانان ولي چې کله 3 واړه ورځې چې کوم دی شیطانان ویشتلی شو
نو د هغې نه پس بیا که 14مې ورځې ته پاتې کېږي هم د ده خوښه ده ثواب دی پکې که نه پاتې کېږي د انسان ته اسلام او قرآن پاک اجازت ورکړی دی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه که چېرته 12مې ورځې نه پس د انسان کور ته ځي یا خپلې ډیرې ته راځي نو د مینا د میدان نه راتلی شي ته اجازت شته دی خو د هغې کې یو دا خبره په دې خبره ځان پوهېږو چې دا حالي چې د ماښام نه مخکې راوځي د ماښام نه پس که اراده کوي نو بیا به دا 14مه ورځ شیطانان ویشتل په ده باندې لازم دي بعضې ټیم کې زنانو بیماري راشي طواف زیارت خو فرض دی د هغې لپاره بهترینه طریقه ده چې یو انسان د خپل مدت معلوم وي د هغې لپاره دوی استعمالولی شي چې هغه بیماري په هغه ورځو کې رانه شي او بیا هم که چېرته راله نو د هغې لپاره دا چې طواف زیارت به صرف نه کوي نور خو ټول احکامات کولی شي ولې چې د حیض په دوران کې د حج بیت الله طواف نشي کولی او طواف زیارت خو د حج بیت الله طواف دی نو د هغې لپاره دا صبر وکړي چې څومره ورځې هلته یي چې کله ورته پاکي حاصل شي بیا یې طواف زیارت وکړي د دې حج فرض برابر شو که چېرته فلایټ یې نږدې نو د هغې لپاره بعضې ټیم کې داسې کېږي چې فلایټ د سړي سره بدلېږي یو انسان هغه ټول احکامات برابر شوي او د دوی نه دي نو د هغوی سره ټیم بدل کړي نو دغسې طریقه نو هغې دپاره طواف زیارت کې خیر دی لیټ شي څه مسله نشته دی الله جل شانه دې موږ او تاسو له د حج مبرور توفیق را نصیب کړي امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك